یو ځل په دارالعلوم دیوبند کې عیسایانو چوړیانو عزتمندو د لیټرین د صفا کولو نه انکار وکړو ځکه به سوونه طالبان دغه مدرسه کې دارالعلوم دیوبند کې سبق وي محتمم استادان راجمع کړل ملګري عملی چې کوم راجمع کړله ورته وي د دې باترومونو او د لیټرینو به څنګه مونږ تاسو صفایي کو څه طریقې کار بوله اختیاروم څه مشوره مخې ته رانغلله خو عزتمندو کله چې شپه تېره شوله او سحر شو په دې کې عزتمندو چې څنګه دي محتمم چې کوم نه عزتمندو لاړ وی کتل ټول لیټرونه صفا سوتره پراته دي او عزتمندو هغه محتمم حیران دي او مدرسي استادان حیران دي چې دا څوک راغلي دي څوک فرشتې راغلي دي که جنات راغلي دي چې دا دومره لویه کارنامې کړې دا دومره ډېر چې کوم نه لیټرونه واشرومونه او د عزتمند بیت الخلاګانې صفا کړي دي لہذا محتمم عزتمند دو طالبان تشکیل کړل چې تاسو بیګا لکینه وګورئ چې څوک راځي دا عظیمه کارنامه کوي او دا دومره لوی خدمت د طالبانو کوي نو تاسو وګورئ چې دا څوک دي دو طالبان پټ کېناستل بدې کې یو سړی راغی ټیم ورسره دي او عزتمند یو واشروم ته ننوتو بیت الخلا ته ننوتو ګندګي راجمع کړله په ټیم کې واچوله او هغه ټیم یې په سر باندې کېښودو هسې لرې لاړو پټو ته هغه ټیم نه ګندګي وغورځوله بیا واپس راغی عزتمندو بل باتروم ته ننوتلو ګندګي راجمع کړه او په ټیم کې واچوله ټیم یې په سر باندې کېښودو او چې کله روان شو طالبانو ور منډه کړلې دغه کس عزتمندو نقاب اچولی دي مخه پټ کړی دي عزتمندو مخه ښکاری نه خو طالبانو زور ولګاو چې دا معلوم کی چې دا څوک دي او چې کله عزتمندو د مخ نه نقاب لري کو چې وی کتل دغه عزتمندو دا طالبانو دا خدمت چې کو دا واشروم لیټرونه چې سبا کول دا دغه وخت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنو چې د ورځې به بخاری شریف او ترمذی شریف طالبانو ته پڑھاولو او د شپې به د طالبانو د باترومونو او واشرومونو صفائی کولا عزتمند دومره لوی خلقو د دې طالبانو خدمت کړي لہذا مونږ تاسو هم د دې د خدمات ځان د پر سعادت وګڼو